الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمندو مسلمانانو ورونو، پنجپیریان یا په بل تعبیر مماتیان، چتروړیان هم ورته وایي، پتریان هم ورته وایي، دوی ځان ته اشاعت التوحید و سنت وایي. دا د احادیثو نه منکره ډله ده او د احادیثو نه د انکار دپاره یوه بانه دوی دا وایي چې موږ د احادیثو نه ځکه منکر یو چې بعضې احادیث د قرآن نه خلاف دي. د دوی مرکزی مناظر دی نن سبا خضر حیات ورته وایي. خضر حیات په یو اعتراض کې داسې وایي چې د بخاري بعضې احادیث د قرآن نه مخالف دي او د اشاعت التوحید و سنت او د وابیانو په مابین کې فرق دی داسې بیانوي. دی وایي چې اهل حدیث قرآن پر روایات حاکم مانتی ہے او بیا د خپل وایي د الله په وحی د ټولو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی. الله پاک فرمایي وانا اول المسلمین، دارنګي آمن الرسول، او بیا د دې په خلاف باندې د بخاری روایت پیش کوي. د په دې غلیظه خوله باندې دی داسې وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وحی کې شکو. دا د تعبیر دی، بخاری کې داسې نه دی. تاسو د تعبیر خپل واورئ چې دی څه وایي د بخاری په خلاف او د انکار د احادیثو دپاره د کومه بانه ګوري. قرآن حدیث میں تو قرآن کی حیثیت میں نے بتائی کہ سب سے پہلا نمبر قرآن کا ہے، جبکہ اہل حدیث قرآن پر روایات کو حاکم مانتے ہیں. اس کی آپ کو شاید یہ سمجھ نہ آئے تو میں اس کو چند مثالیں دے دیتا ہوں. قرآن کریم کا یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر سب سے پہلا ایمان رسول کا ہوتا ہے. بے شک انا اول المسلمین آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. جبکہ بخاری میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وحی میں شک تھا نبوت میں، اور کئی دفعہ آپ نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی اور جبریل نے آ کر تسلی دی. یہ بخاری میں. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا مسئلہ حق ہے اور روایت اس کے مد مقابل بخاری میں بھی ہو تو وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں. معاذ الله. ګوره د دې منکري حدیث اعتراض تاسو واورېدو. د منکري حدیث وایي چې د بخاري دغه روایت دا د قرآن نه خلاف دی، ځکه وایي په قرآن کې راغلی دي. الله پاک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې فرمایي چې وانا اول المسلمین، او دارنګې آمن الرسول. او د دې په خلاف په بخاري کې د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی. وایي د هغه د روایت نه دا معلومیږي چې د پیغمبر علیه السلام په خپل وحی کې شکو او څو ځلې د غره نه د ځان د راغورځولو کوشش وکړو. بیا به جبریل علیه السلام ورته تسلی ورکړه. نو ګوري ورونو، اول دا روایت درته پیش کوم، بیا د دې روایت معنا درته بیانوم او بیا تشریح او د هغې نه وروسته بیا د دې اعتراضاتو جوابات. دا روایت په بخاري کې دی، صحیح البخاري دویم جلد کتاب التعبیر. په دې کې دا روایت دی. په دې روایت کې دا نه دی راغلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وحی کې شکو، لیکن دا د انکار د حدیثو دپاره بانی غوښتونکي خلک دا اعتراض کوي، او دا اعتراض د خضر حیات خپل نه دی. دا د روحانی پلار احمد سعید ملتانی، خادم مرکزی اشاعت التوحید و سنت، دا اعتراض د په دې کتاب کې دی. د منکر حدیثو
او چې کله مردار شو نو بیا قبر کې د سپي په شان غپل. د بخاری په خلاف دا کتاب لیکلی دی، قرآن مقدس بخاری محدث، یعنی قرآن مقدس کتاب دی او بخاری بی اودسه دی. کله چې بیا پنځپیریانو ته ووایي چې د خو محدث لیکلی نو بیا وایي نه موږ محدث وایو، خو ګوره په دال شد نه دی لیکلی، محدث لیکلی، د مطلب محدث والی دی. دا اعتراض د دې خضر حیات خپل اعتراض نه دی، بلکې دا اعتراض دی احمد سعید ملتانی په دې خپل کتاب صفحه 12 کې اول نمبر اعتراض کړی دی. د په صحیح البخاری 54 اعتراض کړي. اول اعتراض په صحیح البخاری باندې دغه کړی دی. نو اول دا روایت ذکر کړی، زه تاسو ته دا روایت پیش کوم، تاسو بیا په خپل سوچ وکئ چې په دې کې کوم ځای کې راغلی دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وحی کې شکو. دا صحیح البخاری دا 2م جلد دی، 1040 نمبر صفحه ده. په دې کې داسې دي وفتر الوحی او وحی منقطع شوه، سلسله د وحی منقطع شوه. حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا، تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره خفه شو. عدا بالعين المهملة، عدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. دومره پیغمبر علیه السلام خفه شو چې څو ځله د غره سر ته وختو چې د غره د سر نه ځان راوغورځوي. فکلما اوفى بذروة جبل، کله به چې پیغمبر علیه السلام د غره سر ته وختو لکی یلقی نفسه منه، د دې دپاره چې ځان ترېنه راوغورځوي، تبدى له جبرائیل، نو جبریل علیه السلام به ورته راښکاره شو. فقال یا محمد، نو ورته به ویل چې یا محمد انک رسول الله حقا، ته د الله په حق پیغمبرې. فیسکن لذلك جأشه وتقر نفسه، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې خبره د جبریل علیه السلام باندې به تسلی وشوه. اوس په دې حدیث کې د دې حدیث تشریح دا ده چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په اوله وحی کې 15 آیتونه نازل شو. د دې پسې متصل د یو څو ورځو دپاره وحی منقطع شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د الله د کلام خوند څکلی، لہذا دوباره د جبریل علیه السلام راتللو ته بیتابه. کله چې د وحی د انقطاع سلسله اوږده شوه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غمم سخت او ډیر شو، بی صبر ختم شو. لکه څرنګه چې ویلی شي چې الانتظار اشد من القتل، نو لکه پتنګ چې په شمعه باندې فدایي، نو همدارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم څو ځله د کلام الهی په حلاوت باندې د ځان د فدا کولو دپاره د غره سر ته وختلو. لیکن جبریل علیه السلام به ورته راغلو او تسلی به ورته ورکړه چې دا انقطاع عارضي ده، ډیر زر به د وحی سلسله شروع شي. وروسته د وحی سلسله شروع شوه. الله پاک وفرمیل چې ووجدک ضالا فهدا. د دې یوه معنا دا ده چې الله پاک ته د خپل ځان نه ورک موندلی وي، یعنی د کلام الهی په عشق کې داسې شوی وي لکه په خپل ځان چې منا خبره، نو الله پاک درته راهنمایي وکړه. نو اوس ګوره په دې حدیث کې دا نه دی راغلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وحی کې شکو، خو دلته 3 اعتراض دي. یو د دوی پلار احمد سعید ملتانی اول نمبر منکر حدیث چې د په قبر کې بیا د سپي په شان غپل، د بخاری په خلاف دا کتاب لیکلی دی. د بخاری په باره کې داسې الفاظ استعمال کړي دي. آپ ناظرین غور فرمائیں کہ آپ نے کتاب الجامع المسند الصحیح کا مؤلف امام بخاری جس نے جان سک تو دیا تھا کہ میری کتاب مسند ہے. وہ گورے خلق سوچو کئی امام بخاری و خلق تا دا په ذهن کې ور اچولې ده چې زما کتاب مسند ده، لیکن زهری اسی بکواسی کې مرسل روایت کو. لیکن وای دلته د یو بکواسی یعنی د یو کنزلمار چې امام زهری، دلته امام زهری ته کنزلمار ویلې، بکواسی ورته ویلې. وای دلته په بخاری کې د دې بکواسی زهری مرسل روایت راوړی دی، مسند روایت نه دی راوړی. اور وہ بھی رسول کی پاک توینیت پر خودکشی کرنے کا حملہ کر رہی ہے.
او په دې روایت کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاکه بدن او په پاک نیت باندې د خودکشی حمله کوي، یعنی د خودکشی تهمت پہ لگئی یا کس طر باور کیا جائے د دې په دې خبره به څرنګه موږ باور وکړو کہ ان کے دل میں چې د امام بخاری یا د امام زہری په زړه کې قرآن اور حامل قرآن کی کس قدر اهمیت ہے، چې د قرآن او د پیغمبر اهمیت د دوی په زړه کې څومره دی. یعنی دا پنځپیری د دینه منکر دی چې د امام بخاری یا د امام زهری په زړه کې د قرآن اهمیت او د پیغمبر اهمیت دی، نو د دې اهمیت نه وي بخاری د امام بخاری په زړه کې د اهمیت نشته. ورسته لیکي روایت جمع کرنے کے شوق میں بخاری نے یہ بھی نہ سوچا، د روایاتو پر جمع کولو کې بخاری دې تم سوچ نه دی کړی کہ جس پاک شخصیت کے ناموس کی خاطر احادیث جمع کر رہا ہو اس کی توہین اور حدیث بھی بیان کر رہا ہو، چې د چا د وجه نه چې زه احادیث را جمع کوم نو د توہین په باره کې چې کوم حدیث راغلی دی دا م وایي زه په بخاري کې را جمع کوم، وایي دې تم سوچ نه کوي. توہین نبوت کرنے والی روایت کو بھی حدیث رسول کا نام دیا جاتا ہے. په کم حدیث کې چې توہین د نبوت شوی وای دې تم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وای. کیا یہی ایک بکواس ہزارہا دیگر بکواسات پر بہاری نہیں ہے؟ وای دا کنزله په نورو زرګونو کنزلو باندې اوچته نه ده. کیا اصح الکتب وہی کتاب ہوتے ہے، اصح الکتب اغا کتابی جس میں نبی کریم کی خودکشی کرنے کا عزم صمیم پایا جائے. کیا اس آدمی نبی کا امتی کہلوانے کا حق بھی رکھتا ہے؟ وای داسی امام بخاری او امام زهری د دې حق لري چې دته د پیغمبر امتی ویلې شي. نو دا غلیظترین او بکواسی چې ده دا منکر حدیث احمد سعید ملتانی د دیم قائل نه ده چې امام بخاری د پیغمبر علیہ السلام امتی شي. مخکې لیکي کیا یا امام بخاری کا تدین ہے یا لعنتی راویون کا کاٹا گری ہے. کیا امام بخاری اس جسم جرم سے بری ہو سکتی ہے اگر لعنتی راویون نے یا بکواس اس تیار کیا ہے. خو ډیره غلیظه ژبه استعماله کړې ده. خلاصه دا چې دلته درې اعتراض دي. یو خو دو اعتراض احمد سعید ملتانی دلته لیکلی دي. یو اعتراض دا لیکلی دی جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ کفر پر مرتا ہے. کم سړی چې خودکشی کوي هغه په کفر باندې مړ کیږي، یعنی خودکشی کفر دی. او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خودکشی اراده کړې وه. نو په بخاری کې داسې روایات هم راغلي دي چې په هغې کې معاذ الله د پیغمبر علیه السلام د کفر معاذ الله ذکر دی، یعنی د پیغمبر علیه السلام د خودکشی د ارادي ذکر دی، خودکشی ته د کفر ویلی دی. نو یو اعتراض دا کړی دی. او دویم اعتراض دا کړی دی چې پیغمبر علیہ السلام د خودکشی اراده کړی وه، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو کہ ان کی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا کافر ہوتا ہے. دویم اعتراض دا کړی چې پیغمبر علیہ السلام چې د غره څوکې ته ختو او د غره د سر نه ځان را غورځولو نو دا خو د الله د رحمت نه امیدي ده او د الله د رحمت نه امید هم کافر وي. نو وایي د بخاري د دې روایت دو ځلې د دو طریقې د استدلال دي چې دلته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خودکشی اراده کړې ده او خودکشی کافر کوي، او بل پیغمبر علیه الصلاۃ د دې روایت نه معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام د الله د رحمت نه مایوس او د الله د رحمت نه مایوس خو کافری. دا دو اعتراض د احمد سعید ملتانی دي. او د روحانی بچه منکر حدیث خضر حیات دا غواس خو تاسو واوریدو. بیا دویم ځلی دا ویډیو بم درته زه نشر کم د خپل اواز دی. د اعتراض دا دی د په اواز تاسو واوریدو ما درته اول کې ویلې د اعتراض دا دی چې د بخاری د دې روایت نه معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وحی کې شکو او څو ځلې د غره نه د ځان د راغورځولو کوشش وکړو. نو اعتراضات ګورې درې شو. اول اعتراض دا چې پیغمبر علیه السلام د خودکشی اراده کړې وه او احمد سعید ملتانی وایي چې خودکشی کفر دی. دویم دا چې د دې روایت نه معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام د الله د رحمت نه مایوس او احمد سعید ملتانی وایي چې د الله د رحمت نه مایوسی دام کفر دی. او دا د روحانی بچه منکر حدیث خضر حیات وایي
چې د صحیح البخاري د دې روایت نه معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وحی کې شکو. د درې واړو اعتراضاتو ته جوابات واوره. احمد سعید اشاعتی ملتانی منکر حدیث د هغه ولی اعتراض دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خودکشي اراده کړې وه او خودکشي احمد سعید ملتانی وایي چې کفر دی. زه وایم په جواب کې چې لعنت الله علی الکاذبین، خودکشي کفر نه دی، البته ګناه کبیره ده. په در مختار کې باب الجنائز پاغي کې فرمای من قتل نفسه ولو عمدا يغسل ويصلى عليه وان كان اعظم وزرا من قاتل غيره. چا چې خودکشي وکړه قصدن نو دته به غسل هم ورکولی شي، په ده به جنازم کولی شي. اگر چې د خودکشي ګناه د بل چا د وژلو نه غټه ګناه ده، نو خودکشي خو کفر نه دی. او احمد سعید ملتانی پنجپیریا وایي چې خودکشي کفر دی. دا یوه غلطي. دویمه غلطي د احمد سعید ملتانی دا ده چې دی وایي چې خودکشي دا د مایوسۍ دلیل دی او مایوسیم کفر دی. حالانکه په دې کې هم دی غلط دی. مایوسی کفر نه دی او په کوم آیات کې چې دې ته کفر ویلی شوی دی نو هغه ورته تغلیظا ویلی شوی دی. لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. امام بغوی د دې په تشریح کې فرمای والقنوت من رحمت الله کبیرة کالامن من مکروه. تفسیر بغوی سورة حجرات 55 نمبر آیات لاندې لیکي چې د الله د رحمت نه امیدي ګناه کبیره ده، لکه د الله د عذاب نه ځان په امن ګڼل دا ګناه کبیره ده. نو دا دو جوابه دا خو احمد سعید ملتانی ته شو. د روحانی بچی خضر حیات وایي چې د دې روایت نه معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نبوت کې شکو. په دې روایت کې دا ذکر شوی دی. دا خو زه پکې وایم چې د دې روایت نه دی وایي چې معلومیږي، دی داسې نه وایي چې معلومیږي. دی وایي د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په روایت کې دی معلومیږي نه. دی وایي چې دی پکې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وحی کې معاذ الله شکو. نو زه د خضر حیات ته وایم چې اذا کان الغراب دلیل قوم فسيهديهم سبیل الهالکین. ته چې د پنجپیریانو مبلغ اعظم شي نو ټول به جهنم ته بوزي، او ته چې د دوی مناظر اعظم شي نو د دې نورو پنجپیریانو به څه حالي. په دې حدیث کې کوم ځای کې راغله چې د پیغمبر علیه السلام په خپل پیغمبرۍ کې په خپل نبوت کې شکو. دې حدیث کې خدا راغله 3 جملې پکې راغلي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې پکې راغله وفتر الوحی وحی منقطع شوه فترة لږه انقطاع. نو حزن النبي صلی الله علیه وسلم فيما بلغنا حزنا عدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په اول کې 15 آیتونه نازل شو چې اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا 15 آیتونه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو. د دې پسې متصل وحی منقطع شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خود الله د کلام خوند څکلیو، لہذا دوباره د جبریل علیه السلام راتللو ته بیتابه و. کله چې د وحی د انقطاع سلسله اوږده شوه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غمم سخت او ډیر شو، صبر ختم شو لکه پتنګ چې په شمع فدایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څو ځله د کلام الهی په حلاوت باندې د ځان د فدا کولو دپاره د غره سر ته وختلو، لیکن جبریل علیه السلام به ورته راغلو او تسلی به ورته ورکړه چې دا انقطاع عارضي ده، ډیر زر به د وحی سلسله شروع شي. په دې کې خدا نه دی راغلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نبوت یا په خپل رسالت کې معاذ الله شکو. دا خو د خضر حیات د احادیثو نه د انکار دپاره یوه بانه ده. څلورم دا چې که یو څوک اوس داسې ووایي چې زه خودکشي کفر هم نه دی، د الله د رحمت نه مایوسي کفر نه دی، نو ګناه کبیره خو ده. نو که یو څوک دا اعتراض وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د دې کبیري ګناه اراده څرنګه وکړه، نو ګوره دا لږ غوندې د سړي ذهن ته راتلی شي داسې اعتراض
دوی خو دروغ لیکلی دی. احمد سعید ملتانی 2 دروغ لیکلی او خضر حیات هم دا دروغ ویلی دي چې د بخاری په دې روایت کې داسې راغلی چې د پیغمبر علیه السلام په خپل نبوت کې شکو، په خپل وحی کې شکو. دوی خو دروغ لیکلی. لیکن اوس که څوک دا اعتراض وکړي چې زه خودکشي او د الله د رحمت نه مایوسي کفر نه دی او د پیغمبر علیه السلام په خپل وحی کې شک نه و، خو د خودکشي اراده دا خو ګناه کبیره خو ده کنه، خودکشي ګناه کبیره ده. او چې پیغمبر علیه السلام اراده د خودکشي وکړه نو د ګناه کبیره اراده نه راځي ده. نو ګوره جواب واوره چې ما درته ویل چې په دغه وخت کې صرف 15 آیتونه نازل شوي وو. غار حرا کې صرف دا آیتونه نازل شوي وو چې اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تر دې وخته پورې صرف دا 15 آیتونه نازل شوي وو. د دې نه بغیر په دغه وخت کې هیڅ حکم الهي نه نازل شوی. د خودکشي ممانعت د دې واقعین تقریبا 14 کاله وروسته په مدینه منوره کې نازل شو. الله پاک فرمایي لا تقتلوا انفسکم، سورۃ نساء کې راځي، دا مدنی آیات ده. 14 کاله وروسته په مدینه منوره کې د خودکشي د حرمت ذکر راغلو. همدارنګه د ناامیدۍ حرمتم وروسته راغلو. لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون، دا په سورۃ یوسف کې ده. نو دا د دې نه ډیر وروسته ده. خلاصه دا چې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کلام الهی نه د ځان د قربانولو او د غره نه د ځان د راغورځولو اراده کړې وه، په هغه وخت کې دا اراده ګناه نه وه. هغه وخت کې د الله هیڅ حکم هم نه نازل شوی، صرف 15 آیتونه نازل شوي. نو په دغه وخت کې خودکشي یا د خودکشي اراده نه صغیره ګناه وه او نه کبیره ګناه وه. لہذا د صحیح البخاری په لسګونو شرح دي او په دې حدیث باندې هیڅ محدث هم دا اعتراض نه دی کړی. دا کم اعتراض چې دا پنجپیریان را نقلی دا منکرین د احادیثو، د دې اعتراض نه خو جواب شو. ګوره د جواب خلاصه دا ده چې احمد سعید ملتانی دا اعتراض کړی دی چې پیغمبر علیه السلام خودکشي کول او خودکشي کفر دی. نو کفر نه دی. دویم اعتراض دا کړی دی چې دا د الله د رحمت نه امیدي ده او د الله د رحمت نه امیدي کفر دی. نو تاسو جواب واورئ چې نه امیدي ګناه کبیره ده. دریم خضر حیات اعتراض کړی دی چې دا په دې حدیث کې دا راغله چې د پیغمبر علیه السلام په خپل وحی کې شکو. نو زه یم لعنت الله علی الکاذبین، دا کوم ځای کې راغلی چې شک یو. په دې کې خو د پیغمبر علیه السلام د عشق ذکر شوی دی چې پیغمبر علیه السلام د الله په کلام لکه پتنګ چې په شمع فدا کیږي، نو د الله په کلام داسې ځان فدا کولو، د کلام الهی په حلاوت ځان فدا کولو. نو که شک وي نو بیا به د دې ځان فدا کولو ته څه ضرورت و؟ نو د دوی اعتراضات خو غلط دي. البته یو اعتراض چې معمولی غوندې وزن لري هغه دا چې زه دا نه کفر دی او نه د پیغمبر علیه السلام شکو، نو دا اراده د ګناه کبیرې ولې کوله؟ نو جواب دا دی چې په دې ټیم کې دا نه ګناه صغیره وه نه ګناه کبیره وه. دغه ټیم کې چې پیغمبر علیه السلام اراده کړې وه چې د غره نه ځان راوغورځوي، په دې ټیم کې صرف 15 آیتونه نازل شوي او نور احکام الهیه نه نازل شوي. اخر کې صرف یوه بله خبر هم درته کوم چې د پنجپیریانو دا مرکزی مبلغ دی احمد سعید ملتانی، د په باره کې د پنجپیریانو یو 2 عبارات درته ذکر کوم. پروفیسر محمد افضل دویا دا د عنایت الله شاه خاص معتمدو، د په خپل کتاب خاص کم جهان پاک پاغي کې لیکي چې احمد سعید ملتانی دا د بخاری په خلاف چې کتاب لیکلی دا په قبر کې چې غپېدو، وای دا چې دا د اشاعت التوحید و سنت پاکستان نامور مبلغ او د مرکزی مجلس شورا رکنو. وګوره د پنجپیریانو کتاب خاص کم جهان پاک صفحه 9. او نن سبا د اشاعت التوحید و سنت مرکزی امیر طیب طاهری دی، د په خپل لیکي چې میری والد بھی آپ کی عزت کرتی تھے، زما پلارم د دې منکر حدیث عزت کولو. او بیلی کی آپ کو مقننہ کا نائب صدر بنایا تھا. د دوی د مقننہ مجلس نائب صدر امدغه احمد سعید ملتانی و. د پنجپیریانو کتاب وګوره خاص کم جهان پاک صفحه 14.
د بخاری په خلاف د اشاعت التوحید و سنت دغه مرکزی مبلغ د بخاری په خلاف دغه کتاب لیکل په نوم د قرآن مقدس بخاری محدث. په دې په امام بخاری می اعتراضات کړي دي او د امام بخاری د صحیح البخاری پر راویانو هم اعتراضات کړي دي. لکه یو ځای کې د داسې لیکي د امام بخاری راویانو ته لعنتیان وای. بہر کیف لعنتی راوی امام بخاری کے لئے ماری آستین ثابت ہوئے. امدارنگی پدی کتاب کی دے لکھی راوی کتاب میں لعنتی راویون کے بہر مار ہو گئے. دا ډیره د بے باکی خبره ده، یعنی دا د لعنتی راویانو نه صحیح البخاری ډکه ده. نو په صحیح البخاری کې اکثر راویان صحابه تابعین او تبع تابعین دي، معاذ الله دوی ته لعنتیانو ویلي. همدارنګه دې په دې کتاب کې لیکي یہی باطل قسم کی روایات بہر مار ہے. دے پا صفحہ 14 کی صفحہ 55 کی یو ډیره خطرناک خبر لیکي، صرف دا یو خبر را نقلوم. دے پا دی 55 صفحہ کی دا سی لیکي بخاری محدث نبی کی توہین، بخاری محدث د پیغمبر توہین کړي دے. او بے توہین څنګه کړي دے؟ وای چې توہین دا دے لیکن بخاری صاحب آپ نے روایت کی ذریعہ آپ کا نابالغ لڑکیوں کے ساتھ جنسی کھیل کھیلنا ثابت کرتی ہے اور فرماتی ہے. یعنی امام بخاری پر صحیح البخاری کی دا خبر ثابتی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نابالغ جنکیانو سره جنسی لوبې کولې معاذ الله. نو چې دا کافر نشي نو بل به څوک کافری. د په نقش قدم باندې خضر حیات په صحیح البخاری باندې دا اعتراضات کوي. یو بل نقطه درته وایم، دا په دې پنځپیریانو کې منافق نه دی. د پنځپیریانو مقننه مجلس په 1980 کې دایر شو. د دې مقننه مجلس د طرف نه په قائلینو د سماع الموتى باندې د شرک فتوا صادره شوه. د 1980 نه 15 منټه مخکې څوک یو مسلمان هم نشي ښودلی چې قائلینو د سماع الموتى ته مشرک ویلی وي، او پنځپیریان قائلینو د سماع الموتى ته مشرک وي. او دا صحیح البخاری د اول جلد ده او پدې کې 108 نمبر صفحه ده. پدې کې دا باب لګي باب المیت یسمع خفق النعال، مړه د خلکو د پخو کشاره اوري. نو احمد سعید ملتانی وای چې را د سماع الموتى قائلین خو مشرکان دي. اوس امام بخاری هم د سماع الموتى قائل دی. د پدې 14 صفحه کې لیکي چې امام بخاری د سماع الموتى قائل دی. نو چې د سماع الموتى قائلین کافران دي او امام بخاری هم د سماع الموتى قائل دی، نو دا د پنځپیریانو په نيز کافر شو امام بخاری معاذ الله. خو نور پنځپیریان شف کوي، یعنی منافقت کوي. خالی داسې وای چې د سماع الموتى قائلین کافران دي، نمونه نه یادي. او احمد سعید پنځپیری د زړه تنگ شوی دی او دی وای چې تر کومه پورې به شف کو. نو د سم ور شفتالو کړه چې فلان کافر دی، فلان کافر دی، فلان کافر دی. نو نور پنځپیریان اجمالاً ټولو ته کافر وای، او نور پنځپیریان چې چاته اجمالاً کافر وای د هغوی نمونه یادي. نو د نورو پنځپیریانو په مابین کې فرق نشته. نو دا یو بدعتي او ګمراه ډله ده. مخکې موږ ثابته کړې وه چې د دوی پسې لمونځ مکروه تحریمي دی. دا نداء الحق ته راکړه. ګوره علامه بدرالدین عینی الحنفی په مناقب ابي بکر الصدیق رضی الله عنه پاغي کې لیکي ومن انکر الحیات فی القبر وهم المعتزله. څوک چې په قبر کې د ژوند نه منکري دا معتزله دي. نو پنځپیریان معتزله دي. یو پنځپیریا لګیا دی یا شعوري یا غیر شعوري، خو هغوی وایي موږ په قبر کې دې جسم ته ژوند منو. نو دا ستاسو د مشر کتاب دی مسلک الاکابر، طیب طاهری لیکلی دی. د دې کتاب دا د 26 نمبر صفحه ده، ښه وګورئ. په دې کې دی داسې لیکي اور قبر میں اصلاً روح کا بدن سے تعلق نہیں ہوتا. په قبر کې بالکل د روح د بدن سره تعلق نشته. دې عبارت ته جواب راکا. کم پنځپیری چې جواب کول غواړي دې عبارت ته دی جواب راکي. او دا رنګي دا نداء الحق دی، نداء حق دا د پنځپیریانو مرکزی کتاب دی. دا اول جلد دی او په دې کې 240 نمبر صفحه ده. نو زه د دې عبارت درته وایم که کم پنځپیری جواب کول غواړي نو د خلکو سترګو ته د خاورې نشیندي، د پالټۍ خدمت دی نه کوي، د الله د دین نه دي ځان قربان کړي، د الله د دین دپاره دی
د الله د دین نه دی پالټۍ قربان کی دی داسې ګوره لیکي دا د ښه پکې وګورئ اول جلد دی او 246 نمبر صفحہ دا زه صرف د عبارت درته وایم تحقیق یہ ہے کہ حیات کی معنی ہی روح کا بدن کے ساتھ تعلق اور قبر میں روح کا بدن کے ساتھ سریسی تعلق ہی نہیں ہے سریسی سالبہ کلیہ دا پا قبر کی د روح د دی بدن سره بالکل تعلق نشتا که کم پنجپیری جواب کول غواړي دی عبارت تا دی جواب راکی دارنگی لاندې دی لکی یعنی اس حیات کا تعلق اس بدن عنصری سے نہیں ہے بلکہ روح میں ادراک و شعور قائم رہنے کو مجازی طور پر حیات کہہ دیتے ہیں بہر تقدیر دا عبارت دے گورا اس حیات کا تعلق اس بدن عنصری سے نہیں ہے ددی ژوند تعلق ددی بدن عنصری سره نشتا دی عبارت تک کم پنجپیری جواب ورکول غواړي دا عبارت دی پیش کی او بیا دی پدی کې کم تعویل کوي نو ودی کی نو دوی پدی زمکنی قبر کې دی جسم ته ژوند نه مني او علامه بدر الدین عینی فرمای من انکر الحیات فی القبر وهم المعتزله باب مناقب ابي بکر لاندې څوک چې پدی قبر کې دی جسم ته ژوند نه مني هغه معتزله دي نو پنجپیریان معتزله دي او محمد انور شال کشمیری رحمه الله هغه فرمای اکفار الملحدین صفحات الدرج کې چې من صلى خلف المعتزلی يعيد صلاته چا چې د معتزلی په اقتدا کې لمونځ کړي نو هغه د خپل لمونځ راوګرځي نو د پنجپیریانو پسې یقینا ګورل مونږ نه کیږي بلا تعصب واخر دعوانا الحمدلله